السلام علیکم ملګرو، امید د تاسو بخیر. د 30 سپتمبر هم تیر شو او فلایټ اوپن نشو. ګوري رونو، زه تاسو ته په دې ویډیو کې هغه مشوره در کوم چې کم کې زمونږ او تاسو خیر او تاسو په هغې باندې خرچه کمو شي د خپل تجربې مطابق. ګوري رونو، که تاسو د سعودي عرب دپاره منظور شده ویکسین لګولي، نو تاسو له پکار ده چې نور خپل وخت ضایع نه کوي. ما تاسو ته ویلو ما 23 پورې یا 1 پورې صبر وکړئ، خو هغه آثار داسې دي چې زه په دې ویډیو لاندې به زه ډسکرپشن کې به زه د مقیم ویب سایټ هغه لینک به م ورکړم، د یوټیوب چینل د ویډیو چې کوم ده هلته د هغه ځای نه بیا تاسو خپل رجسټریشن هم 72 غنټې مخکې کولی شئ. ډېر اسانه طریقه باندې کېږي. ګورو ورونو، سعودي عرب ته د راتلو دپاره بهترینه لاره په دې وخت کې ستاسو دپاره دوبۍ ده، چې په دوبۍ باندې انتهایي خرچه کمه ده. که په دوبۍ باندې تاسو ته څه مسلې په دوبۍ باندې نشئ راتلی، نو بیا ستاسو دپاره د کینیا لار چې کوم ده هغه هم بهترین لاره ده. لهذا ورونو، خپل وخت مه دغه کوئ، او څومره چې تاسو پاتې کېږئ نو په خساره کې راځئ، قرضداري کېږئ. بهتره خبر دا ده ورونو چې تاسو د دوبۍ لاره اختیار کړئ، د کینیا لاره اختیار کړئ، او تاسو راشئ. انشاءالله په دې کې به زموږ او ستاسو پکې خیر وي. باقي تاسو ته په دغه کې څه قسم مسلې، نو تاسو زما سره په انسټاګرام باندې رابطه کولی شئ. انشاءالله زه هر وخت حاضر یم.